السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو حافظ امین یم. د ټولو نه وړاندې شکریه د خپل رب ذوالجلال ادا کوم. بیا د ستاسو هم چې یاره په دې نیک سفر کې تاسو زموږ سره شامل شوئ او د ستاسو په وجه باندې زموږ دغه کار د دیني او اصلاحي سفر پرمختګ کړی دی. زموږ په دې چینل باندې تقریبا 1000 نه بره سبسکرایبر پوره شو. زموږ دپاره د خوشحالۍ مقام دا دی چې تاسو په موږ باندې دومره اعتماد وکړو. موږ له د خپل قیمتي وخت نه څو لمحات راکړه. تاسو په دې کې زموږ سپورټ وکړه. هغه په هر صورت کې زموږ چینل مو سبسکرایب کړی دی. تاسو زموږ ویډیوګانې کتلې دي، تاسو شیر کړي دي د نورو ملګرو سره. نو زه ستاسو ډیره زیاته د زړه نه شکریه ادا کوم او غواړم د الله تعالی نه چې ستاسو هر قسم مشکلات حل کړي او الله تعالی تاسو ته د دې بدلې درکړي. ان شاء الله په دې اصلاحي سفر کې به ستاسو پوره حصہ وي. نن د سره ډیره زیاته ښکلې ویډیو هم شیر کوم چې هغه د مفتي سلمان اظهر صاحب باره کې ده. یو څو ورځې وړاندې په سوشل میډیا باندې د هغې یو کلیپ وایرل شوی چې د هغې په وجه باندې د خلکو په ذهنونو کې یو شک هم پیدا شوی دی او ډېر زیات خلک اعتراض هم کوي، خو لیکن د حقیقت نه ناشنا دي. نو غواړم چې څومره حقیقت دی د ستاسو مخې ته کېږدم، تاسو هم پوه شئ او نورو مسلمانانو ته یې هم ورسوئ. نو د ټولو نه وړاندې خو تاسو زموږ سره د کلیپ واورئ. سټرابري خوړل دا حرام دي. څه سټرابري خوړل دا جهنميانو خوراک دی. سټرابري صحیح زقوم چې کوم زقوم چې الله قرآن کې ذکر کوي هغه دا شی دی. نو دغه کلیپ د مفتي سلمان اظهر صاحب چې تاسو واورئ نو د دې په وجه باندې خلکو اعتراض هم کړی دی، د خلکو په ذهنونو کې یو شک هم پیدا شوی. یقینا ستاسو په ذهن کې به هم دا راغلی وي چې یاره مفتي صاحب خو دا مسله غلطه کړې ده. بیا موږ په مفتي صاحب باندې اعتراضات کوو. په هر عالم باندې دغه شان کېږي. زموږ ډېره عجیبه معاشره ده. نو د دې په وجه باندې علما کرام دا بدنامي او هغوی بیا ټارګېټ کېږي. نو اوس راسره دا کلیپ هم واورئ کوم چې مفتي صاحب دا پوره کلیپ کوم کړی دی، د دې نه بیا کټۍ شوې ده. نو هغه پوره کلیپ راسره هم واورئ. داسې هر عالمي د خپل یو ذاتي رایې لکه د مفتي ضروري خان صاحب رایې دا وه چې سټرابري خوړل دا حرام دي. څه سټرابري خوړل هغه سره باقاعده ښه مضبوط دلایلو په دې باندې او ته به یې کنوینس کولې په دې باندې چې دا حرام دی. وایي دا د جهنمیانو خوراک دی سټرابري. صحیح ده زقوم چې کوم زقوم چې الله قرآن کې ذکر کوي هغه دا شی دی. باقاعده هغه په لغتو کې دونه مهارت او څیز ثابت کړو. دا د خپل یو رایه وه. نو ملګرو دا کلیپ تاسو هم وکتو. اوس به تاسو ته په خپله باندې اندازه شوي چې یاره دا د چا ګناه ده او دا کار اخر کوي څوک. او په دې کې بیا موږ دا ویډیوګانې نور ملګرو ته هم شیر کړو چې څومره میس انفارمیشن دي دا دومره خلکو ته شیر شي چې د خلکو په ذهنونو کې د علما کرامو هغه قدر ختم شي، اعتراضات شروع شي. او د دې په وجه باندې خو تاسو ته معلومه ده چې د شیخ ادریس مبارک د هغه څومره بېعزتي وشوه صرف په دې شارټ کلیپونو باندې چې هغه د پوره ویډیو نه څه کلیپ داسې کټ شي او هغه بیا شیرینګ کېږي په دې کې. واقعي دا کټ کوټۍ دا خو به شیخ صاحب په خپله به جمعو کې به وي د تقریم نه دا کټۍ مونږ کوي سیاق سباق کټ شي د خبرې. تاسو ښه پوهېږئ صحافیان دی یو جملې د سیاق سره یو ښه مضبوط نسبت وي، چا ته کټ کې بیا دغه جملې مطلب ګډوډ شي. نو داسې نه پکار چې یو سړي د خبرې یو مقصد یو ته کټ کړي د هغې نه بل مقصد وکړي، ګناه ده. شرعاً الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو نن سبا خو معاشره ناسته دی له دا فرقواریت شروع دی او داسې مختلف قسمه خلک دي په دې مخ د ځمکه باندې چې هغه په مولا ټارګېټ کوي او د مولا په سپینه جامه باندې داغ لګوي. هغه په هر صورت باندې کوشش کوي چې داغ ولګوي. نو دا تاسو واورئ دا څومره یو غلطه خبره ده، څومره بده خبره ده. نو دې کې به د علما کرامو بېعزتي خامخا به کېږي. زموږ غوندې کمزوري خلک هغه بیا راپاڅېږي او د علما کرامو بېقدري کوي، په هغې باندې اعتراضات کوي. نو اوس د سره د مفتي صاحب په دې باره کې هم یو کلیپ شیر کوم چې هغه تاسو واورئ چې مفتي صاحب په دې باندې څومره د خفګان اظهار کړی او عوامو ته یې څه میسیج ورکړی دی. نو هغه راسره هم واورئ. ما ته یو بله مسله رایاده شوه ډېرو ورځو نه چې ما یې زه په دې باندې بحث کوم خو موقع نه میلاوېږي. هغه ده چې زما یو کلیپ ته هغه چا نیمګړی هغه شیر کړی دی، ډېرو ورځو نه چلېږي چې سټرابري خوړل دا حرام دي، دا خبره یې کړې ده. دا اصل کې مسلمانانو یو تاسو په دې باندې نه پوهېږئ. څوک ویډیو شیر کړي په هر ویډیو باندې تاسو اعتماد کوئ. دا نه ګورئ چې د بیان څومره چا تیز کړی دی یا بیان څومره چا په دې کې کټینګ کړی، دا نه ګورئ. حالانکې هغې کې ښه صفا دي چې دا ځایونه دی کټ کړي په هغې یو ماشوم هم پوهېږي، خو تاسو په هغې باندې ولې نه پوهېږئ چې بار بار ما ته په وټساپ باندې داسې څومره لګیا چې تاسو په ویډیو کې ویلي سټرابري خوړل دا حرام دي. ما خو داسې نه دي ویلي. ما خو د یو عالم د تحقیق تذکره کړې وه چې پلانکي عالم داسې ویلي او په دې به دلایل پیش کول چې یاره سټرابري خوړل حرام دي. اوس درته یو شرارتي او رزیلان خو په مخ ته ځمکه باندې ډېر زیات دي. داسې رزیل قوم دی چې کله کله د ویډیو سره د پردو زنانو تصویران هغه یو ځای کوي. داسې رزیلان پکې دي چې هغه د خلکو د ګمراه کولو دپاره نیمګړي بیانات او کټینګ وکړي او هغه خلکو سره شیر. ځینې خلک هغه زما د بدنامۍ کوشش کوي، زما بدنامي او د دین اسلام بدنامي. یاد ساتئ ګوره دا د الله جل شانو په قبضه قدرت کې دي، دا ستاسو په قبضه قدرت کې نه دي. تاسو کو هر څومره زور ولګوئ که نه هېڅ هم نشئ کولی. د هغې وجه دا ده چې الله جل شانو دا خبرې موږ ته واضحه کړي چې ټوله دنیا د ابراهیم علیه السلام خلاف وه. ټولو خلکو په شریکه هغه اور ته وغورځوه، الله جل شانو هغه له څه ورکړه. ټولو خلکو د هغه په شهرت کې او د هغه چې کوم حیثیت او پای کې ګوتې والي هغې خرابول غوښتل. الله جل شانو داسې حیثیت ورکړو تر ننه پورې موږ په مانځه کې وایو کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. دغه شان د دین اسلام د هغې حیثیت وګورئ، د شخصیاتو حیثیت وګورئ. دا عزت چې کوم دی
دا د چا په قبضه قدرت کې نه دا د الله جل شانه په قبضه قدرت کې تاسو په دې څه بدنامول نه شي دا یو مسله دویمه مسله که د خپل شهرت لپاره خپل پیجونو د چلولو لپاره هغه لګي چې زه په دې پیسې ګټم نو بنیاد ته حرام غلې یا څه ټول مرچ د ګټې دا به حرام که معمولی ذره برابر دروغ هم پکې وي یو پیج د جوړ زما په نوم باندې پای کې دا وی دا افش اکاونټ د خپل پیج په دې چې تعالی سونه انکم راځي تعالی شهرت راځي هر شي راځي دا ټول حرام مناروا د دې څه خیال ساتي نو دا کوشش کوي چې یو بیان راشي ناغي ته ګوري چې چا کټ کړي خو نه دی دا اوریجنل بیان دی که اوریجنل نه دی مس کې څه کټ شي کنه دی کټ شي ا پیج اوریجنل دی که اوریجنل نه دی ری خبرو ته خیال کوئ خدا نن سبا چې تاسو کوم ایډیټینګ هغه شروع شوی دی چې تاسو هر ویډیو هغه دونه کټ کې او دونه مسلې هغه جوړ شي بیا دا غینه خلک کنفیوز کوي ما ته نقصان او ما ته تکلیف نشته او نو خيارانو خلکو ته تکلیف شته کوم سادهګان خلک یې غوي دا سوي د مولوی صاحب په شړا باندې سر بیا دا غلط فهمه وته کیږي او زه عام خلکو ته دا وایم چې تاسو ته کله یو کلیپ ملو شي او تاسو ته یو ویډیو ملو شي تاسو ته یو आवाज ملو شي تاسو ضروري سي چې د پلان کې مولوی سي ده نو خبر ورانه دا غي پوره تحقیق کوي تاسو بده ولګي دا غي تحقیق کوي او کنه خبر روغه هغه خبر بیا علي لکه دا خو داسې عجیبه دور دی چې په دې کې خو هر څه هغه ممکن دي یو روغ انسان هغه سویل نه او دا ویډیو هغه جوړ شوی او دا خبره خپل ما شانتي خوځي شکل به ما شانتي او ته به پلان کې لګي دا هغه پلان کې نه لګي په دې خبرو کې احتیاط کوي خطرناک دور دی الله جل شانو دې ټول حفاظت وکړي ملګرو صبر چې حقیقت او هغه تاسو په دې ویډیو کې وکتل یقینا د تاسو به خوښ شوي هم وي نو په دې کې زموږ د لپاره څومره ښکلی میسیج او د نورو عوامو لپاره هم یو ښکلی میسیج دی نو کوشش وکړئ دغه ویډیو د نورو مسلمانانو سره هم شیر کړئ تر څو چې صحیح معلومات ټول عالم انسانیت ته ورسیږي نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ ویډیوګانې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ په چینل باندې ښکلې ښکلې ویډیوګانې موجود دي چینل ته ضرور وزټ کړئ په الله مو سپارم یو جهان مننه